الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د الحاد درسونه روان دي. په پرونی درس کې وضاحت وشو چې د مسلمانانو په معاشره کې الحاد ولې خوريږي، کوم وجوهات او اسباب دي هغه موږ بیان کړو. اول سبب چې هغه د مغرب فکری غلامی و تاسو مرا سره وایي چې موږ تم دا کیږي. اول سبب سو د مغرب فکری غلامی د وجه اکثر انسان ملحد کیږي. دویم سبب هغه د مغربي طرز باندې تعلیمي ادارو کې چې خپل بچي داخل کې او د اسلام نه خبر نه نو د سره خوريږي. دریم سبب د اسلام نه لری کېدلو، انسان چې څومره لری وي د خپل دین نه عمره به الحاد طرف ته ضرور ورځي. سلورم سبب چې هغه د اسلامی تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا وا. پنځم سبب هغه د علماء کرامو نه لری کېدلو، او شپږم سبب چې هغه عقلی علوم چې کوم دي هغه د بنیادی حیثیت حاصل لکه د ساينس فلسفه ده. دغه شان د ووم سبب د الحاد د واردو هغه سوشل میډیا او مولوی صاحبان تاسو ته پته و سوشل میډیا باندې د اسلام خلاف ډېر زیاته پروپاګاندا کیږي. دی وجه اکثر خلک کم ذهن کمزور ذهن والا خلک الحاد طرف ته روان شي. اتم سبب چې هغه د خپل معاشره نه بیزاره کېدل، یو بل باندې کفر فتوی لګول سره اکثر خلک دین نه بیزاره کیږي. نهم سبب خپل تعلق د تصوف دعوت او تبلیغ او دغه سان تګي نور چې زمونږ څومره مراکز د دیني دي سره تعلق کمیدل په وجه باندې سکیږي د انسان تعلق کم شي. نو دی په وجه باندې لسم سبب چې هغه اکثر د غریبي هم د کاد الفقر او یکون کفرن. دا غلس وجوهات موږ ذکر کړیو چې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد چې خوريږي د لس وجې دي کې دې شي دې ډېری وي خو موږ د لس ذکر کړیو. نن چې موږ رد کو رد به موږ څنګه کو د اصول موږ مخکې داوا جواب داوا هم ذکر کړی، د اصول هم ذکر کړی دي، خو موږ د الحاد او اصول او جواب دلته بیا یو ځل بیانو چې تاسو ته پته ولګي چې د ملحدینو سره به بحث څنګه کوي. په دې کې به تاسو ته دی اصولو کې به تاسو ته د الحاد د ملحد سره چې تاسو کله بحث کوئ تاسو سره په کومو ضوابطو باندې کومو اصولو باندې هغوی سره څه کوئ بحث کوئ. نو د ملحدینو سره د بحث او مباحثې کولو طریقه بیانول مقصد دی. یعنی د دې مطلب دی چې کله موږ د ملحدینو سره بحث مباحثه کوو یا د ملحدینو د اعتراضاتو جوابات ورکوو یا د ملحدینو د دلایلو رد کوو، مولوی صاحب دا ټول خبرې پکې راغلي. نو هغه څه اصول دي چې د هغې پېژندل ضروري دي. عموما که هغه اصول نظر انداز کړی شي نو د ملحدینو د اعتراض جواب بیا مشکل شي او هغه اعتراض بیا انسان ته صحیح ښکاره کېږي. هغه وایي ته ماته وښایه نو ته چې تا ته کله دا خبره نه معلومه چې بھائی خودل پکې نشته دی، خودل خو نظیر دی، نظیر مطالبه نه کېږي د مدعی دلیل مطالبه کېږي، دلیل بیا نور مختلف اقسام دي. نو کله چې ته په اصولو باندې خبرې ته اصولو باندې نه خبره تا ته وایي ماته وښایه ته ورته وایي زه نشم ښودلی نو به وایي نشته کله نو بیا به دغه دلیل دغه اعتراض به صحیح ښکاره کېږي. خو چې کله ته اصولو نه خبرې چې روح خودل پکې نشته دی، د دنیا کوم عدالت ویل چې ماته وښیوه، دنیا هر یو عدالت خو په ګواه باندې فیصله کوي، خودل خو پکې نشته مولوي صاحبانو. نو که دغه شان د هغه اعتراض به صحیح ښکاره کېږي. نو کوم اصول کموالي په وجه باندې انسان نه څه کېږي خپله څه شي هغه مدعا دې بل طرف ته لاړه شي او بیا د هغه اعتراض صحیح ښکاره شي. نو اول اصل چې دغه ذریعه د علم د مولوي صاحبانو د دې شروع بشابه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول اصل ذریعه د علم، اول اصل په دې کې اواز همسا او عقلي استدلالات او خبر صادق شامل دي. کوم چیز منګه ثابتول غواړو یا پیژندل غواړو د هغې لپاره کوم ذرایع دي چې د هغې په ذریعه منګه دا څیزونه وپېژنو. درې ذرایع دي مولوي صاحبانو. ګورئ اول اصل پکې دا حواس خمسه چې پنځه حواس دي، عقلی استدلالات، عقل دا ټول کتاب الله رب العزت موږ دپاره یو عقل یو کتاب ګرځولی دی او خبر صادق دی. نو تاسو به تپوس وکړئ چې بھائی د علم ذرایع څو دي، یو شیز په تا ته په یو شیز باندې علم راځي د هغې څه شی دي ذرایع څومره دي. نو دغه درې خبرې پکې مخې ته راغلې چې یو شیز به ته څنګه پرې څومره انسان چې کار کوي، څومره انسانان چې دي عموما په درې ذرایعو سره کار کوي. اوله ذریعه چې د حواس دي، د حواسو نه مراد په لاس سره مسه کول، په سترګو سره لیدل کتل، په ژبې سره څکل، په غوږونو باندې اورېدل، په پوزه سره بوی کول. نو دا حواس غټه ذریعه د علم او ثبوت ده. که په دې پنځه واړو هم هر یو سره کوم څیز ثابت شي نو هغه به په دلیل په میدان کې قبول وي. دویمه ذریعه د علم عقلي استدلالات دي. مسلم عقلی استدلالات هم د علم یو ذریعه ده. مثلا تا چیرته لوګي دی ولیدل دا عقلی استدلال دی کنه
نو تا ته پته لګي وای ولګېدل نو خو ته وایې چې هلکه اور لګېدلی دی اور لګېدلی دی نو دا او خو تا په سترګو لیدلی نه دی او نه دی په غوږونو اورېدلی دی او نه دی په لاس سره مسه کړی دی لیکن بیا هم ته وایې چې اور لګېدلی دی ځکه ته پوهېږې چې لوګی موجود کېدل په دې خبره دلیل دی چې هلته اور موجود دی او همداسې تا په خاوره او یا په شګه باندې د خپو نښه ولیده نو ته ووایې چې په دې لاره انسان تېر شوی دی حالانکې هغه انسان تا لیدلی نه دی او نه درته چا د هغه په باره کې ویلي دي لیکن موږ عقلي استدلال سره دا منو چې څوک تېر شوي دي ځکه د خپو نشانات په دې خبره دلیل دی نو په عقلي دلیل سره چې یو چیز ثابت شي هغه به د دلیل په میدان کې قبول وي صاحبانو یو بانډچ نه تپوس وشو د خدای په وجود باندې دلیل پیش کا او له به دغه دلیل پیش وي تاسو الفاظ دی عربي الفاظ د هند مسوتن چې یو نخا د یو خپې یو نخا په دې باندې دا کوي دلالت کوي د اوخ د خپې تدل علی البعیر انغه په دې باندې دلالت کوي چې د اوخ تیر شوی د اوخ په دې دلالت کوي پچا دا ټول هغه وضاحت کړي نو ځکه چې یو نخا منګو وینو کنه په یو ځمکه باندې موږ ته پته ولګي چې دې باندې څوک تیر شوی دی حالکه عکس موږ نه ولیدل او نه موږ هغه حیوان لیدلی وي نو دغه شاته کې عقلي استدلالات دې سره هم یو شی ثابت دي شي د علم حاصلولو درېیمه ذریعه دا خبر صادق دی د رښتیا ویونکي په خبره باندې عمل کول چې په هغې باندې زموږ اعتماد وي چې کله هغه موږ ته خبر راکړي نو موږ یې منو که هغه خبر زموږ په عقل کې راځي او که نه راځي که موږ یې مشاهده کولی شو او که مشاهده یې نشو کولی که موږ یې څکلی شو که نشو څکلی شو که نشو څکلی لکه دا څومره جراثیم دي چې موږ یې په سترګو نشو لیدلی دا خو صرف د یو څو ساینسدانانو د دوربین او د خوردبین په ذریعه لیدلی او موږ یې منو لکه ډاکټر یو انسان ته ټیسټ ولیکي ورته ووایي چې هلکه تا ته دا بیماري لګېدلې ده نو آیا دا بیماري موږ په خپله وینو خو د بل پټ د ډاکټر په خوله باندې موږ ولې یقین کوو بیا هغه موږ له چې کومه دوا تجویز کړي دغه شان ته کې الله رب العزت خو موږ نه دی لیدلی خو انبیاء کرامو لیدلی نبي علیه السلام لیدلی دی نبي علیه السلام معراج ته تللی الله سره ملاقات شوی دی حضرت موسی علیه السلام ورسره خبرې شوي دي نو هغوی موږ ته وایي چې هلکه تاسو په الله باندې ایمان راوړئ په آخرت باندې ایمان راوړئ حساب کتاب ورته کوي ته د یو ډاکټر په خوله باندې خپله بیماري مني او د انبیاء کرامو په خوله باندې ته خدای نه مني دا غټ حماقت دی او که نه دی منصفانو ځکه ډاکټر په خبره زموږ اعتماد په دنیا کې ډېرې بیمارۍ په دنیا کې ډېرې څیزونه دي چې موږ په خپله نشو لیدلی د مسه کولو قدرت نه وي د لیدلو قدرت نه وي د عقلي استدلال سره یې نشو پېژندلی لیکن د کوم رښتیني سړي په خبره موږ تصدیق کوو اوس یو انسان موږ ته پته ولګي چې دا همیشه رښتیا وایي او هغه موږ ته یو واقع خبر راکړي موږ به منو که نه به منو د تاریخ نه چې موږ خبرېږو هلکه دی وایي لکه دا خپله دا دهریان چې څومره دي دوی هم دا مني وایي دا یوال نو حراري چې وایي بند بشر خپل کتاب کې وایي زمونږ او د بنماس نیکه چې وشپېته لکه انسانانو او د بنماس دا نیکه یو حالانکې اوس د سره په خپله باندې دلیل په دې خبره نشته بس یوه قصه یې ذکر کړې ده حالانکې دا خبره دروغ ده بیا په خپله باندې وایي د انسان او د دې په موضوع کې ډېر فرق دی نو څنګه فرق راغی چې د تر زامن دي ستا او د تر زوی وایي دی نشي دی همیشه به دوی همداسې په دې حال کې وي موږ وایي چې موږ محنت وکړو زموږ د خپلو لاسونه جوړ شو لکۍ ختمه شوه او موږ لکه موږ ته انسانان جوړ شو موږ اوس لاړو خپل عقل استعمالولی شو دوی خپل عقل نشي استعمالولی زموږ په شان دوی ذهین نه دي حالانکې دوی اوس یو فرضي قصه شروع کړې ده لیکن ټول دهریان د هغوی دا خبره مني موږ چې رښتیا موږ د چې پیغمبر رښتیا ویلي دي هغه دوی موږ سره ولې نه مني او علم فریق او عمل فریق او دا د علم لویه ذریعه ده خبر صادق ده کله چې ملحدین په مذهبیاتو کې بحث کوي نو دا درېیم ذریعه نه بغیر شروع کوي دوی یا د حواسو مطالبه کوي چې موږ ته یې وښایه یا عقلي استدلال مطالبه کوي نو د علم درېیمه ذریعه خبر صادق ده کوشش به کوئ چې په دې درې واړو ذریعو سره خبرې ورسره کوئ مولوي صاحبانو اول به ګوره تاسو پهله چې کښېني پهله کلیپ نه به ستا دغه پهله ټرم نه به ستا دی چې بھائی د علم ذریعه به را سره بیانوي په سبب ثابتېږي حواس به ثابتېږي بالکل بعضې څیزونه په حواس ثابتېږي بعضې څیزونه په عقلي استدلالاتو ثابت بعضې څیزونه په خبر صادق ثابتېږي ځکه چې یو رښتونی سړی دا وایي چې ما ته ملایک راځي او ما ته د اسمان نه وحی راځي نو دا منل لازمي دي ځکه د علم د ثبوت دپاره خبر صادق یو ذریعه ده او دا خو ګوره زمونږ مسلم ده که نه اسباب العلم شر العقائد څه وایي اسباب العلم ثلاثة الحواس سلیمة والخبر صادق والعقل بحکم الاستقراء ووجه الضبط
او که دوی وایي چې خبر صادق ذریعه د علم نه ده، نو دوی ته ووایه چې څومره جراثیم دي او دوی دعوه کولی شي. او د څومره ګیسونه دي ګل صاحبان ګوره ته وایي زه نه منم خبر صادق زه نه منم ته به ورته وایې دا څومره جراثیم دي وایرس دي وایرس موجود دي جراثیم موجود دي ګیسونه دي په هوا کې عناصر موجود دي دا لیتیم دي دا هایدروجن دي دې نه پر مثال دغه شانته کې لیتیم او هایدروجن او داسې نور تقریبا 100 پورې دا عناصر موجود دي په دې کې ته موږ ته یو وښیه ته ماته یو دانه وښیه زه چې په خپلو سترګو یا ته ماته وښیه چې دوی خپلو کې ملاو شي هوا لکه هایدروجن او اکسیجن نه اوبه جوړېږي ما ته وښیه زما مخکې ته هایدروجن او اکسیجن نه اوبه جوړېږي دا خو چې جوړېږي هغه لپاره خپل یو ترتیب هغه او هغه یو څو ساینسدانان وي ته د ساینسدانانو په خبره باندې به ولې یقین کوې دوی وایي د بلیک هول دی د کائنات بهر ځان ته راکاږي چې کله راکاږي وایي دا به یو ذرې غونډه کې راغونډ شي حالانکه دا اوس د دوی یوه نظریه ده د ساینس نظریه ده د ذرې غونډه کې به راغونډ شي هلته به وخت هم ختم شي او ټایم به ختم شي نو موږ ورته دا خو موږ ته وښیو دا خو زما په عقل کې دا خبرې نه راځي نه راځي دا خبرې دا ځمکه دوه قسمه ګردش کوي نه غورځېږي نه موږ پرېوځو داسې ښکته ده نو په ښکته داسې چې بس داسې په ښکته راوالي ته به را پرېوځي نه دا دوه قسمه گردش کوي دا چې 2.8 ملي میټر اتلس میله لاړه شي 2.8 ملي میټر د خپل لارې نه خوا کېږي که چېرته وایي دا 3 ملي میټره خوا شي وایي خلک به د یخنۍ نه مړه شي د ګرمۍ نه مړه شي او که دا 2.5 خوا شي خلک به د ګرمۍ نه مړه شي نو دا اوس څنګه کېږي خود به خوده نو دا خو موږ نه دي لیدلي خو د بل په خبرو باندې څه کوو مطلب دا دی د ساینسدانانو په خبره موږ دا څه کوو دا منو مولوي صاحبانو او د ګیسونو دعوې کولی شي او نن سبا د بلیک هول دعوې کولی شي او داسې دوی وایي لمر ګرځي او ځمکه دوه قسمه رفتار کوي ځمکه ګول دا سیارې موجود دي وغیره نو دا خو هر چا نه دي لیدلي صرف د ساینسدانو په خبره یقین کوي چې دا صحیح دی او ثابت دی او دا ټول شیان دوی مني د منلو وجه خبر دی چې هغه ساینسدانان یې ورکوي نو موږ ته خبر پیمانه به یوه وي که دا منئ هغه به ومنئ که دوی اعتراض وکړي چې خدای جل جلاله ثبوت راکړه نو اول به ورته ووایي چې د ثبوت نه مخکې په دې خبره بحث کوو چې ثبوت دپاره ذرایع کوم دي په کومه ذریعه د یو څیز ثبوت پیدا کېږي او دا ډېره اهمه خبره دوی سره د هغوی اکثر اشکالات ختم شي مولوي صاحبان چې وایي چې ثبوت د خدای راکړه نو ثبوت نه مخکې دا خبره ثبوت په څه راځي چې زه درته پیش کړم دویم ملحدینو سره د بحث کولو دویم اصل مولوي صاحبانو په اول اصل کې درې خبرې وي څه شی و درې خبرې کوم کوو اور حواس خمسو عقلی استدلال لاندو بل خبر صادق دا بیان تا سبب نه تاسو کوم یو خلاف عقل خلاف عقل مطلب دا دی چې یو چیز عقلی طور باندې باطل وي او بل دی ما وراء العقل دا عقل نه خلاف خو نه وي لیکن په عقل کې نه راځي په عقل کې ولې نه راځي ځکه چې عقل د هغه نظیر نه وي لیدلی او د هغه تجربه یې نه وي کړې کومه چې عقلي تجربه ده په هغې کې نه وي راوستی مثلا ساینسدانان وایي چې یو ستاره ماته شي هلته بلیک هول جوړ شي او په دې بلیک هول کې ټایم هم نه وي او نه پکې مکان وي هلته ټایم او مکان ختم شي دا زموږ په عقل کې نه راځي ګوره مولوي صاحب همداسې موږ څه نه دي لیدلي چې هلته د وخت هم نه یو هلته د زمان هم نه یو مکان دی دواړه نه وخت هم پکې نه وي وروره ځای هم پکې نه وي داسې موږ د سره لیدلي دي اوس موږ یې نه منو عقل یې نه مني خو د ساینسدانانو په خبره څه کوو موږ ټیک ده داسې کوم شی دی چې هلته نه ټایم او نه مکان وي او ټایم او مکان نه بغیر موږ څه لیدلي نه دي دا د عقل نه بالاتر دی خو د عقل نه خلاف نه دي اکثر ملحدین دا کوي چې کوم شیان په عقل کې نه راځي هغه ته خلاف عقل وایي مثلا د جنت او جهنم تفصیلات دي لکه راځي چې جنت کې به یوه ونه وي چې زر کاله به د هغې نه یو تیز رفتار اس تېرېږي نو دا زموږ په عقل کې نه راځي ځکه موږ لیدلې نه ده او خلاف عقل هم نه ده ځکه زموږ په دې خبره یقین دی چې یوه وړه ونه جوړېده شي نو لویه ونه ولې نشي جوړېدی خلاف عقل ولې نه ده چې زر کاله به یو ونې ناست تاویږي دا خلاف عقل ولې نه ده خلاف عقل په دې نه چې وړه ونه الله پیدا کولی شي غټه نشي پیدا کولی دی وایي د آدم علیه السلام شپېته غزه راځي که روایتو کې شپېته غزه وه هغه قدر نو موږ ورته وایو دا خلاف عقل دی موږ ولې خلاف عقل دی چې الله شپږ فوټه انسان پیدا کولی شي شپېته غزه انسان نشي پیدا کولی ولې نشي پیدا کولی الله تعالی فرمایي زه به انسان ته دوباره زندگی ورکوم نو دا خو عقل کې نه راځي لیکن دا عقل خلاف هم نه ده ځکه چې اول ځل یې پیدا کولی شي دوباره یې پیدا کولی شي نو اول ځل پیدا کول اول ځل پیدا کول سخت دي که دویم ځل اول ځل الله رب العزت قرآن کریم کې آیات مبارکه وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا
سوره مریم او دغه شان انسان وای آیا کله چې زه مړ شم خامخا قریب به زه بیا ژوندی راویستلی شم. آیا دغه انسان دا خبره نه یادوي چې بېشکه موږ د دې نه مخکې پیدا کړی وو او د هېڅ شی نه. ملحدین دا هم وایي چې زموږ هډوکي زاړه شي بیا به یې څنګه دوباره پیدا کړي. نو الله تعالی ورته په قرآن کریم کې جواب ورکړی دی چې ستاسو د لاسونو ګوتو فنګر پرنټ به هم تاسو ته واپس ملاویږي. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. دا کافر انسان دا ګمان کوي چې دا اډوک به موږ راجمع نه کوو. الله وایي ولې نه به یې جمع کوو؟ موږ په داسې حال کې په دې باندې قادر یو چې موږ به څه وکړو. دا بندونه به هم تاسو ته درکوو. نو د ګوتو بندونو نه مراد دا فنګر پرنټ دی چې دا فنګر پرنټ به هر یو انسان ته دا ملاویږي واپس. دا اوس ثابته کړله. اسلام قرآن کریم څه وخت نه وضاحت کړی و. دنیا کې اکثر څیزونه چې زموږ په عقل کې نه راځي بیا یې هم موږ منو. په حدیث مبارک کې راځي چې انسان ته به په جنت کې وزر ورکړی شي. حبالو ځینو اول به په دې حدیث باندې مستشرقینو اعتراضات کولو چې دا انسان بلا څنګه ځي. چې کله خلک ولیدل نو څه شی شو؟ نن سبا انسانان نه لوځي که نه لوځي. نو هغه اعتراضات د ساینس او د ټکنالوژۍ د ایجاداتو د وجې نه د اسلام په ډېرو احکاماتو چې اعتراضات و هغه نن ختمېږي خود به خوده. دوی به دا اعتراض کوو چې د مونځ به څنګه تللی کېږي. بھائی مونځ څنګه تللی؟ دا خو جسم نه لري. موږ ورته ویل چې دله به جسم روحاني جسم به دله میلاو شي. لیکن نن سبا همدا ساینس زمونږ دا مسله ثابته کړه. ساینس څه وایي؟ ساینس هوا تلي. ګیس واچوه لکه 1 کیلو ګیس واچوه. ګیس هوا ده که څه شی ده؟ سلنډر یې مور پسې روانې کړي. هلکه ته زما ته به وتله ترمامیټر دله ترخ کې کېږي لکه استاد 100 ته به اوهو 102 ته رسېده. هلکه بلډ پریشر چیک کرو استاد فشار خون دله تلي. دا د وینې رفتار دله تلي که نه فشار خون یې که نه مړ صاحبان. ښه دا ساینس بل ساینس وایي چې په دنیا کې چې څه د الفاظ ووتل دا نه ختمېږي. زما د دې ژبې نه الفاظ وځي ستاسو د الفاظ دا به تر قیامته ته کله چې دنیا پیدا شوې د اول انسان نه واله تر اوسه پورې دا په دې کائنات کې موجود دي. دا اوازونه دا نه ختمېږي. نو چې ساینس نن زمونږ نو چې هسې چې دا اواز نه ختمېږي. ګوره دلته اوس تاسو عقل ته خبره راغله چې دا انسان اواز نه ختمېږي نو دا انسان به څنګه ختمېږي چې دوی وایي دوباره بیا ژوند نشته دی حساب کتاب نشته دی. دا د عقل نه خلاف ده که نه زبان چې ته وایې چې خدای نشته دی حساب کتاب نشته جنت جهنم نشته. نو چې ته وایې چې تر قیامته پورې دا کوم اوازونه ودي دي دا نه ختمېږي نو دا انسان به څنګه ختم شي؟ اټوم پته ولګېده چې انسان به څه وي دله به یا به له سزا ملاوي یا به له جزا ملاوي یا له جنت دی یا له جهنم دی. ځکه اواز موجود دی تر قیامته. دا خو تم را سره مانی. دا خو د ساینس په توجیحاتو باندې موږ له څه وکړو د دوی ثابت کړو. بل یو منټ دوی وایي که نه دا هر څه خود به خوده په فطري قوانینو سره کېږي. مولوي صاحبانو دا اعتراض پکې راغی ذهن ته مې دا خبر راغله بیا را نه رنګ شي. دوی وایي دا هر څه خود به خوده کېږي. دا د فطري د قانون لاندې دی. الله نشته دی. الله نشته اعوذ بالله. دوی دا د فطرت د قانون لاندې دا هر څه کېږي. نو موږ ورته وایو که دا د فطري قانون د لاندې کېدلی نو تاسو داسې مثبته خبره مضبوط ولې کوئ چې بھائی په دې کال کې به چاند ګرهن کېږي سورج ګرهن کېږي. ته خو وایه چې کېدی شي چې دا ونه شي. دوی د لوه هم ښیي تاسو ته پته ربئ د نن وروسته یو قانون که فطرت سره کېدلی کېدی شي د کې مخکې والې وروسته راوالی راغلی وی. ساینسدانان چې کومه تا ته ووایي چې بھائی په دې وخت باندې به چاند ګرهن کېږي په هغه ټایم باندې مکمل کېږي همیشه دوی ښیي او هغه شانته کې کېږي. نو پته ولګېدله که چېرته په خود به خوده کېدلی کېدی شي دې کې غلطي راتللی. نو دا د دوی دا دلیل دا مدلله خبره ده د ساینسدانانو هم د خدای په وجود باندې غټ دلیل دی. مولوي صاحبانو نه پوهېږئ پوه پې نه شوئ پوه پې نه شو باندې ملګري دا توجه وکړئ. ګوره ورته دوی وایي خدای نشته دی نعوذ بالله. خو دوی په دې فطري قانون باندې یقین لري. فطري قانون باندې داسې یقین لري یخ کې نه ورته د فطري قانون باندې دوی داسې یقین لري چې دوی وایي هلکه په 2022 کې به چاند ګرهن کېږي په پلانکي علاقو کې. د دوی یقین وي په دې خبره باندې او وخت ټیم باندې کېږي. د دوی په دې دا یقین د خدای په وجود باندې کوي. ده که دا چېرته په خوده کېدلی کېدی شي نه وی شوی کېدی شي رفتار کې وروستوالی کموالی راغلی وی. نو دوی خو په خپله د خدای په قدرت باندې یقین لري خو خدای نه مني. نو چې نه مني هغه خو بیا د دوی ځان له خبره ده. دوی خو اډیزم والا دي. دوی وایي خدای دا فطري قانون پیدا کړل او کائنات پیدا کړ اوس په خوده چلېږي. خود په خوده یې څنګه چلېږي؟ خامخا دا ګړۍ ده مثال یې ورکړی او ګړۍ خرابېږي او بیا به مصري لوړې او ګړۍ کې بسیله چې خرابېدل پکې شته دی. د دې کنټرول کوونکی شته دی.
دا زه اوس مخکې لاړ شي دا خبره پکې زیاتې راغله چې انسان به څنګه الوځي چې کله جهاز ایجاد شو نو خلکو به خپله ولیدل همداسې که د نن نسل کاله مخکې خلکو د دې زمانې په باره کې خبر شوي وی نو هغوی به ویلې چې دا زموږ د عقل نه خلاف دي یا دا زموږ عقل نن نه 20 کاله مخکې که چا ویلي وي چې ته به ورځ په موبایل به خبرې کوي او داسې کوم اوس چې کوم تصور دی دا د 5G ټکنالوژي را روانه ده دا به ستا به ذهن سره هر څه کنیکټ کړي پکې به ولګي سوچ کوه پکې ولګه او به لګي ټي وي ولګه او به لګي وروره بس موبایل کې به ګوري چې پلان کې څه چې ګوري بس تا ته به ذهن ته 2070 باره کې دوی دا یوه نظریه پیش کړې چې د انسان په دې سترګو کې به یو سیم فټ کړي یو چپس په پلیټس کې پای کې نو بیا به څه شي بیا به د موبایل نه ته دغه شي بیا به ستا ټول کار به کوي اوس دا زموږ په عقل کې نه راځي نو دا بلا څنګه یا جدید دنیا 2070 باره کې وایي چې هغه وخت به د انسان بسترګو کې یو سیم فټ کړي او دا به د موبایل او ټول ضرورتونه به د انسان له پوره کوي دا زموږ په عقل کې نه راځي خو خلاف عقل هم نه ده همداسې ملحدین هغه څیزونه باره کې بحث کوي کوم چې زموږ په عقل کې نه راځي نو دا خو د باطل کېدو دلیل نه دی تر هغه وخته پورې چې کوم خلاف عقل کار کې پیدا نشي کله پکې خلاف عقل کار چې پکې پیدا نشي دا وایي چې دا زموږ په عقل کې نه راځي دا نشته نو دا خبره غلطه ده که دوی وایي د جنت په باره کې یا د جهنم په باره کې یا د الله په باره کې څه داسې خبره وکړي چې زموږ په عقل کې نه راځي نو دا د دې خبرې ګوره دلیل نه دی چې نشته دی بلکې د هغې په باطل کېدو باندې عقلي دلیل ته پیش کا مولوي صاحبانو ته به درته ووایې که نه جنت نشته دی د جنت په باطل کېدو ته عقلي دلیل پیش کړه ولې جنت نشته دی چې دنیا الله پیدا کولی شي جنت نشي پیدا کولی ولې نشي پیدا کولی یقیني چې عقلي دلیل وي نو دا هم یو لوی اصول دی یو وي خلاف عقل او دویمې ماورای عقل دواړه جدا جدا دي یو په بل پټ کول صحیح نه دي صاحبانو درې مسل ویو که بس دی بلیک هول دوی دا یوه نظریه پیش کړې ده دا یوه تیاره ده او دا بلیک هول چې دی دا د کهکشاګانو نه ډېر غټ وي د بلیک هول ته چې کله دا کهکشا ور برابر شي نو دا داسې راکاږي ځان ته چې راکاږي نو هلته قدرت سره د دې کې وایي دا دا څونه دا اوس یو غټ دغه دی که نه کهکشا کې په عربونو یو کرب نه زیات دغه سیارې دي او ستارې دي زموږ په ملکي وی کهکشا کې نو دا چې کله بلیک هول ته ور مخامخ شي دا به د ذرې غونډه کې راجمع شي نو هلته به وخت او ټایم ختم شي زمان او مکان به هغه ځای کې ختم شي دا به یوه نړۍ کې څه به کي یوه نړۍ کې نو د ساینس هم دا نظریه چې دا کائنات به یو وخت کې ختمېږي او دا د اسلام مخکې وضاحت کړی اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت داسې نور آیتونه دي په دې باره کې نو د بلیک هول په باره کې د دوی دا نظریه ده چې د بلیک هول سره به دا کائنات څه کېږي ختمېږي دوی اوس ګوره د نورو سیارو ته روان دي دوی وایي موږ مریخ ته ځو په مریخ کې موږ زندګي برابرو مریخ چې دا د ځمکې سره مشابهت ډېر لري دوی وایي موږ کې د ژوند دوی وایي یو وخت به داسې راځي چې دا ځمکه به زموږ تباه کېږي څه به کېږي نو موږ به د انسانیت هلته منتقل کړو او دوی خو په آخرت باندې ایمان نه لري دوی خپل ځان د مرګ نه شي خلاصولی آینسټاین به ویلی که نه وایي زه به له مرګ نه بچ کېږم چې زه د وخت د رفتار نه وځم اوس په موږ دا د وخت رفتار روان دی پولیس صاحبانو نن شپه شي او ورځ شي او دې لاندې موږ موجود یو او ویل چې زه به هله د مرګ نه بچ کېږم چې د وخت رفتار نه وځم نو زه به همیشه ژوند یم نو وخت رفتار دا خو د دوی سوچ او فکر دی وحی نه محرومه دي مولوي صاحبانو وحی نه محرومه دي او صحیح دین نه محرومه یاره که دا مسلمانان وی که نه دا دوی به داسې پاخه مسلمانان وی چې دوی به ټول تجدید ګزار وی ګوره ځکه په خپلو سترګو یې هر څه لیدل ځکه چې ساینس به تا په خدای به د ایمان زیاتوي ځکه چې ته په خپله باندې دا وینې یاره چې دا خود به خوده لفظ دی دغه نه رایستی دی د څه ورته وایي د خپل عقل نه رایستی دی چې یاره بس دا خو نه کېږي بل هغې شک کې شو چې یاره څوک د بګوان څوک د دنیا کې 115,000 مذاهب دي نو موږ چا خدای ته اوس رښتیا ویو نو تاسو دومره سوچ هم نه کوئ چې یو سړي د خټ نه خدای جوړ کړی دا خدای شو که دا مخلوق شو دا خالق شو که دا مخلوق شو چې دې په خپله جوړ کړي او ته به ورته رام کې نو دا خو ستا خالق شو که نه تی خالق شو دا خو تی د دې جوړ کړي موږ خو د چا عبادت کوو لا تاخذه سنة ولا نوم موږ د هغه رب عبادت کوو لله المشرق والمغرب موږ خو د هغه الله عبادت کوو چې دا مشرق او مغرب دا هر څه د الله دي موږ خو د هغه الله عبادت کوو چې هغه ژوندی دی حی قیوم دی او دا زمونږ رب دی دوی وایي که نه دا اعتراض هم راځي چې بھائی دا چا خدای ومنم موږ ورته خالق یو دی خالق کل شی الله چې دی د هر شي خالق دی قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره تاسو د هغه الله عبادت وکړئ چې دا نه علاوه بل معبود نشته دی
نو دا الحمدلله شکر دی چې مسلمانان پیدا کړي. ها سبق دغه شو 3 اصله بیان شو ان شاء الله 2 اصله بیان شو ان شاء الله سبا به 3 اصل بیان او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.